الله زه خو دلته د اجتماع ته د خپل نجات په امید راغلی یم. تقریرونه مانه دا عظیم خطیبان دي، خو زه ډېر سوچ ما کړی دی. یو ځل زموږ استاد مولانا محمد فرید صاحب شیخ الحدیث ټول تاسو پیژنئ، عظیم صوفي محدث، وی دا عجیبه سړی دی دا فضل الرحمن چې څه اولیاء الله دي ټول د پسې دي. او الحمدلله د هغې وجه د هغه د ذات مسله نه ده. دې وخت کې د ملک واقعي خیرخواه انسان او د دین خو تاسو ښه پوهېږئ چې واحد شخصیت دی چې دې وخت کې د ناموس رسالت د تحفظ دپاره د قادیانیانو په مقابله کې د یهود و نصارا په مقابله او د هغو د ایجنټانو په مقابله کې الحمدلله سد سکندري دی. او موږ له پکار ده دا یاد وساتئ ټول. زما آواز حاکمانو ته به زموږ آواز رسي، الله دې ورسوي. او چې کله موقع راشي نو په مخه ورته دا ویو چې یاد وساتئ یو ورځ دا عهده به نه پرون نور عهدې کې نن بل سبا بل. دا عرضي فاني عهدې عرضي فاني ژوند دی. یو ورځ به عهده نه او یو ورځ به موږ ژوندي نه یو. موږ څومره که علما یو که تاسو یې که ټول یو ورځ به موږ 6 فوټه قبر ته ځو. موږ نن صرف د دنیا مفادات مخکې کړي دي. الیکشن نه مخکې ما د مردان کې به تاسو ته وې چې دا علما ولېږئ، برادرو لحاظ مه کوئ، ادو ولېږئ، دا به ستاسو د دین په خیر په کار راځي. دا عالمان که دا منبران وي او که نه، الحمدلله ستاسو د معشوم بچی نه واخلئ، ستاسو ژوند، ستاسو ودونه، ستاسو ښېګړې، همدردۍ، غمخوارۍ تر مرګه پورې، تر قبر پورې، د قبر نه بعد پورې دغه علما کوي. ما ته بل څوک وښیئ چې هغه تاسو سره دومره همدردۍ. او یاد وساتئ جمعیت علماء اسلام زما ورسره مینه ده. دا پرچم زموږ د آقا پاک صلی الله علیه وسلم پرچم دی. دا په کورونو لګوئ، دا په جیبونو لګوئ. نور پارټۍ د هغو بنیاد چې چا ایښي تاسو کتی شئ، لیکن د دې جماعت بنیاد د وخت کوم چې عالی اولیاء الله حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، مولانا غلام غوث ہزاروی مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ، مفکر اسلام مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، حافظ الحدیث حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ، او بیا د مشرقی پاکستان او د ټاپ اولیاء الله د وقت محدثین، مفکرین او ډیر عظیم هستو هغه د بنیاد په پاکستان کې ایښی دی. او الحمدلله اوس هم تاسو ګورئ اکثر د حدیث شیوخ، مفسرین او نیک او پاک خلق د جماعت سره شامل دی. زه تاسو ته دا وایم مولانا فضل الرحمن د ذات مسله وې نو موږ به چېرته ملګرتیا نه کوله. او دا زه واضحه طور سره خبره هر ځای کې کوم او ټولو ته پته ده چې د موږ نه زیات خیرخواه د پاکستان بل څوک نشته. الله شکر دی دا پاکستان زموږ کور دی. همیشه زموږ مشرانو د دې دفاع کړې ده. د دې په جوړولو کې دغه وینې موجود دي او د دې دفاع کې او موږ انشاءالله د پاکستان هر طرح دفاع به کوو. دا زموږ مذهبي فریضه ده. لیکن دا پاکستان د اسلام په نوم جوړ شوی، نعره لګېدلې وه لا اله الا الله محمد رسول الله، په دې نارو کې دا جوړ شوی دی. او نن او یا کاله نه زیات وشله چې په پاکستان کې د اسلام څه خدمت ونه شه. او که څه لږ ډېر خدمت دی نه زموږ ارباب اقتدار دا وایي چې موږ به ریاست مدینه جوړو.
کدا وشي قربان مشم درنا دا ټول علما به موږ تا پسې نارې لګو نور پرېږده که دا د مدینې ریاست تا جوړ که نو زه درته ویم ستا سپلی به زه په خپل سر اږدم لیکن نوم د مدینې د ریاست دی اور پسې ټول د اسلام خلاف روان یې د مدینې ریاست والا آقا حضرت محمد مصطفیٰ ټول وای صلی الله علیه وسلم یو خبرې به نه کوئ دا پاکیزه اجتماع ده هر یو باوضو اوسئ مونځ به کوو دا د ګډا ځای نه دی چې تاسو له به ګډو موږ هر ځای کې که زموږ سیاست دی موږ تاسو الله طرف ته بیو رسول الله مبارک طرف ته بیو تاسو دنیا آخر خسته کول غواړو درود شریف به وایئ کلمه مبارکه دعاګانې به کوئ د کامیابۍ د دنیا او د آخر جناب خوند به ونه کي چې د مدینې ریاست به جوړ شي د ریاست د مدینې آقا ګیره مبارکه وه زما وزیر اعظم به بیا د ګیرې والی زما آرمی چیف صاحب به د ګیرې والی زما چیف جسټس صاحب به د ګیرې والی زما سرکاري ملازمان ټول د مدینې په ریاست کې یو بې ګیرې نو بلکې مدینه ریاست خو 1400 کاله مخکې د قریب کې افغانستان کې ملا عمر مجاهد رحمت الله علیه د مدینې د ریاست نمونه راوستې وه یو کس هغې کې بې ګیرې بیا نه و خوند به وکړي ټول به باري شی وو د آقا نمونه به وي مزه به وکړي د مدینې ریاست به شي نو بیا به د غلبه لاس غوسېږي د مدینې ریاست به وي بیا به دانې چې اسمبلی کې هندو د شراب بل پیش که شرم وکئ غیرت وکئ حیا وکئ هغه تاسو مسلمانانو رد که بیا به دا نه بیا په شرابي باندې کوړې لګي موږ به مزې سره ګورو ورته په زناکار به کوړې لګي او د ناموس رسالت دشمنان ګستاخان هغه به بې عاصیه پروتوکول سره بار نه لیږلی کېږي بیا به د داسې ګستاخانو سر ولیکېږي څلور مثالونه زیات وخت تاسو نه اخلم څلور مثالونه د رسول الله مبارک د ریاست مدینه زما د میډیا مشرانو دوستانو زمونږ خبره نقل کوئ مه یېرېږئ د هغه ذات نه ویېرېږئ د هغو دومره جلسیګۍ هغه دومره تاسو نشر دا دومره دنیا مخلوق وګورئ او دا سبا به اخباراتو کې نه وي سبا به نه وي موږ څه ګیله وکړو د مدینې ریاست کې کعب بن اشرف یهودي و یهودیانو سردارو رسول الله مبارک توهین به کو رسول الله صلی الله فرمایا دا ملعون څوک زه ته نشي رسوله یو غریب صحابي دا خبره واورېده اوږده واقعه ده ټوله نشم بیانولی دی وخت هغه سره دوستي وکړله او بالاخر د هغه توره د هغه نه واغسته او سر یې ترنه داسې و ملعونه ته زما د آقا توهین کوې او ژوندی ګرځې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کار کړو بیا ابو رافع دا هم د یهودو سردارو د هغه سټوم صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فرمان وولو یو نابینه صحابي یو ښځه ملعونه داسې په شانتې د هغې سټ هغه نابینه غوس کړو کور ورپسې دننه لاړ مرداره یې کړله ابن خطل د رسول الله اعظم ګستاخ د کعبې غلافونه نیسلو هغه هلته یې مردار کړو نو مزه به وکړي د مدینې ریاست به بیا به ګستاخیانې څوک نشي کولی نوم د مدینې د ریاست اخلی شرابو ته اجازت ورکوئ قادیان ته لارې کولاوئ او مدینې پاک ته لارې بندوئ د حج دی راته ګران سینمې به جوړېږي په زرګاو هغې دپاره بجټ شته ګډا دپاره شته هر څه شته او حج دپاره نشته حج دپاره زه تاسو ته دا ویم لا ګورئ چا چې الله او رسول سلم پرېښه دا زما خبره واورئ هغه به دنیا کې هم کړېږي او آخر کې به کړېږي دا خالق و مالک زمونږ الله دی دا نه دي
منگ اللہ پریخ ادو پسے نن سحال دے منگ سکا خلق راضی جاڑی مناسب دعاوں کا بل رانا نہ ادا کی گی میں نور مزے اخلیلہ سے دی ابتدائے عشق ہے روتے ہو کیا آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا بہرحال زمان درخواست دادے مجمع تا زان بیدارہ کہے دین محنت بکو دا پاکستان بہوں میں فائدہ بمن کو انشاءاللہ او دا دین بتحفظ و حفاظت کو او جمعیت سرا میں انشاءاللہ پورت انشاءاللہ محنت بکو کور تب آواز رسو الحمدللہ خلقوں کے بیداری پیدا شوی دا خلق وہ شوی دی چمنگ سر رسو شلو آو خدای دے ورطا ہدایت نصیب کی یہ ورزے بدو دلتا نہیں مرگ پسر دے آرے ہو بمرو سمخ بخی واللہ پاک دا نزے انشاءاللہ زمان ارادہ دا ازخو پیدائشی جمعیتی زمان طول خاندان جمعیت علماء اسلام سر دے الحمدللہ او پدے بنیاد دے جہاز رسول اللہ سم پرچم دے دو دا دین دا عیان دی او دا نورنا دا اسمان نور سپوگمئی دی نو دا درخواست در تکوم اخبر اللہ سر تعلق دیر ساتا ہے او اصول در دا اللہ نم بھی واخلے اگو گانے بجانے کئی او منگ دا اللہ ذکر رکو لا الہ الا اللہ 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 صبر جناستے کلمہ مبارک استغفار دعاگانے الحمدللہ زمان سیاستم دادے او انشاءاللہ خدای جمعیت حکومت راولی نو بیا بدغا ایوان حالونو کے بہم انشاءاللہ اذان بکی گی اذان شو حافظ اختر علی سے پیس عملے کے اذان دا سی چلو شا او انشاءاللہ بدغا کورونو کے با جمع مزونہ بھی کی گی او دا دین دنیا کارونہ بکی گی زخبل رونو تا کمو تا چا اللہ طاقت ور کڑے دے دا طاقت اللہ را کڑے دے کاغا برا ہے کتا ہے دا قوت اللہ را کڑے دے کہ اللہ واغا سوگ نشی در کولے دیو جن اخبر طاقتم دا اخبر اللہ رضا کے ساتھ ہے او میڈیا والا دوستانو تا بدم درخواست ضرور کوم چی زمان فقیرانو آواز رسوئے دا مہربانیوں کا ہے او دا ستاسوم خیر خواہی دا اللہ دے کامیاب و کامران لری انشاءاللہ تعالی ان طول دل و جان سرا ختم نبوت حوالی کہ تبلیغ حوالی او کہ دفاع صحابوی کہ دفاع اہل بیت وی او کہ دفاع دینی الحمدللہ او کہ جمعیت علماء اسلام آوازی انشاءاللہ بطور خادم دے طولو کہ بھئی ساخلو او تاستو بھی درخواست ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین